الفاظ تنافر څه شی دا؟ یو صفت ده، کلماتو کې یو صفت پیدا شي چې هغه صفت له وجې نه کلماتو کې ثقل په لسان او په عقل هم درنې لګي. د هغې یو مثال ورکړ، قرب و قبري، چې دا قرب قبر چې په دا دوو اجتماع راغلی وه، تکرار پکې راغلی وه، اجتماع راغلی وه، دې وجې نه دا ثقل و په لسان. بل مثال راکوي، کریم متا امدحو، دا مثال دې پاره مثال وایي چې دلته حروف خاص دي چې خیه ده سره د تکرار نه، خیه هم دې مکرر راغلی دي، امدحو نو دا خیه چې دا حروف دي سره د تکرار نه په دوه کلمو کې راغلي، دا سبب دی ثقل ده. نو هغه دې کې دا فرق دی چې کلمات مجتمعو، ډېر کلماتو، قرب قبر دوه ویلې راغلي، قبر حرب بمکان کفرو، ورته قبر پکې راغلی، لیس قرب قبر حرب کفرو، نو دا څلور وری دا ټکی قبر قرب دوه ټکي لیکنه، او دا قبر حرب مخکې قبر ټکی وکړه، بیا په څه راځي لیس قرب قبر بیا راغلی قبرو، نو بیا څلور وری دا کلمه چې مشتمله و په حروف خاصه و چې کاف ډېره، دا څلور واری ذکر شته. نو کلمات التجمع څلور واری، قرب قبر امثيلو قبر حربين، نو الته قبر چې کا ورسته بیا قرب بیا قبر، نو الته کلمات ډیر جمع شته. دا چې کلمات چې حروف مخصوص لرل چې کاف بیا لري، دا چې په چې پراته، نو دا کلمات مجتمعو چې ثقل واجب وله. دلته حروف خاصه دي سره د تکرار، چې هي دا دوه حروف دي، التکرار شرط ورسره ده، مکرر راغلی دي، دې وجې نه دا ثقل پیدا کړ په لسان، او دا موجب د تنافر سره، یعنی د نفرت سره. اوس هغې مثال وایي، کریمون دا خبر د مبتدا موضوع کې ده، هو کریمون د خپل ممدوح صفت کې، چې دا ما ممدوح څه ده؟ غالبا بادشاه صفت کې، هو کریمون دا عزتمن سره ده او سخي سره ده، داسې سخي ده چې د نعمتونو او د احساناتو او د انعاماتو چاپې روانې دي، چاپې لکه دریاب چې چاپې وي، دومره چاپې روانې دي چې ما ته هم رسي، دا دوه چاپې د سخاوت عامو خلقو ته رسي. نو نور خلق هم د احسان لاندې دي، زه د احسان لاندې، لہذا موجبه کلیه دا ده چې متا امدحو والورامي، دا سور د موجبه کلیه ده. متا هر وری چې زه د مدح کوم دا شرط، امدحو دا جزا، بیا زه د مدح کوم والورامي، حال دی چې ټول خلک ما ملګري په مدح کې، علت دا ده چې د احسانات ما سره لکه څرنګه چې په چاپو باندې دي، داسې عامو خلکو سره د احسانات په چاپو باندې دي، نو دی ګوشي نه پاتې کېږي چې زه ماته کو نور خلک را سره شي، آیا د مدح کوي. وإذا معلومت علمتم وحدي، دا سور د موجبه جزیه ده، دا اذا معلومتو سور د موجبه جزیه ده، علمتم ماضی ده. اذا معلومتو کله کله لوم ز بیانوم، اب بیان کړه مې دا چې ماضی ذکر کړه، کله کله لوم بد صفت ذکر کوم، اب کړه مې دا هم علمتو وحدي، بیا ما د ملامتیا بیان کړی دا په دې حال کې چې ګوشي پاتې نه چا ما ملګرتیا نه کړې، او داسې سلی دي چې ما لوم کړی دا، بیا هیڅوک ما سره شریک نه دي ګرځي، بلکې دې ګوشي پرېښی، اشاره ده کمال مدح او د کمال کرامت کې خپل ممدوح ته چې د مدح موږ کړې ده، خلک ټول یو ځای بیا جلسه جوړه شي چې زه بیا ګوشي ملامتیا بیانوم، دا صرف واده نه ته کوم، دا صرف اظهار د تمنا نه کوم، معلوم تو هو ذاتې مې کړي دي، کله کله مې لوم بیان کړی، همیشه مې نه ده بیان کړی، کله کله بیا پاته سلا زه ګوشي، نو دا معنی ده چې دکې څه ملامتیا څه اسباب نشته پکې، بلکې دی خالي کریم عزتمن او ممدوح سره ده. کریم متا امدحو، هو کریم دا عزتمن ده، هر وری چې ما یې د مدح کړې ده، امدحو وی ما د مدح کړې ده، والورامي، الورا مبتدا ده، وو حالیه ده، اما یې خبر ده، حال کونی چې ما یې د مدح کړې ده په دې حال کې چې والورامي چې دا ټول خلق چې دي ملګري، مې دا ما ملګري په مدح کې وایي. ځا معلومتو کله کله مې د لوم بیان کړی دا، علمتو وحدي، بیا ما د لوم چې بیان کړی ده بیا زه ګوشي پاتې نه، فالواو فی والورا للحال، دې ته اشاره کوي چې
چې دا الورا مې دا جمله اسمیه ده ظاهر دا ده چې دا جمله اسمیه ذکر ده دا وو عطفه نه ده بلکې دا وو حالي ده ولې ځکه حال مقارن عامل دي ذل حال سره او دلته مقصود د شاعر مقارنت ده چې ما مدح سره د خلق مدح ملګری ده دا شاعر مراد ده ځکه چې شاعر مقصد څه ده مدح د ممدوح ده نو مدح په دې صورت کې څه بیان دی چې دا وو الورا مې کې وو حالي سي څه معنا امام مدح مقارن نه چا سره مقارن نه الورا مې ټول خلق ما سره ملګری نو د دوه مدح ما مدح سره مقارن نه نو اشاره دیته دا چې وو حالي ده او که وو عطفه کې نو بیا مقارنت نه فائدہ کوي چې مقارنت نه فائدہ کوي مقصود د شاعر مقارنت خپل مدح سره د نورو خلقو مدح ملګری کوي کریم هو کریم د عزتمند هر وری چې ما د مدح کړی ده مدح مې کړی ده په دیال کې ول ورا مې چې خلق ما سره ملګری وای زاوا اکل معلوم تو لو مې بیان کړی ده لوم تو وحدي مې د لوم ګوشي بیان کړی څوک ملګری سری دا تمنا نه ظاهرو دا سی سوي دی ماضی ویره چې کله معلوم کړی دا د لپاره دی اظهار دی عزت ممدوح چې دا ته داسې مو وایه چې کنه اسې ته وایه کته لوم بیان بیا به د خلک ملګری نو دوه غټ سره نه درته مونږ وینه نه کړی مې دا سره وای ځم معلوم تو دا چې مې کړی دی کله به ګوشي پاتې نه ولورا للحال و په ولورا کې د پاره د حال ده و مبتدا ورا مبتدا ده و خبرو مې خبرې مې وینه ما مثلا به مثالان دوه دا استراس کې دغه دوه مثال چېشته وای مقصد خو تنافر ده چې دا څه صفات راځي په کلماتو کې چې بس سیکل په لسان راولي عقل باندې درنه لګي په ځبې درنه لګي نو دوه مثال چېشته وای خو یو مثال څه کو کړ دا جواب کې دا وایي چې الته کلماتو کې سیکل ده کلام کې سیکل ده لاجل الکلمات دا کلمات سکیل دي قرب قبر څلور کلمات جمع دي متجانس الحروف دي یعنی کافر به دغه دي دغه سیکل پیدا کړل کلمات سکیله پکې جمع نه دا متناهی سیکل نه دا سیکل کې انتها تر رسیدل ځکه کلمې سکیله دي په دې دوه مثال کې تنافر سیکل ستا او ادنا منه هغه نه کمزور ده ځکه دې کې کلمات نه دي جمع کې حروف دي شاهد دي سره تکرار نه دا سبب د تنافر حروف مجتمع دي سره تکرار په اول کې قبر او قلبین څلور کلمات جمع دي نو ته سبب د ذکر کلمات کې دلته سبب د ذکر حروف دي نو حروف ولري کله خو ادنا د کلمات نو عام متناین چې ذکر کمال ته رسیدلی انتها ته رسیدلی په ذکر کې ادا نور کمزوري ورنه ځکه دوه مثال ویل اشاره دې ته وکړه چې تنافر داند څه هم خلکو کې برابر چلوي نو بس دا څه ټیک ده چې یو زیات تنافري زیات سکلی بل کم سکلی ځکه وایي نو مثلا به مثالونه دو مثال ویل لأن الأول متناهي في ذكر ذكر أول انتهاء رسيدة في ذكر ولا كلمات دي فعل بحر أو دون ثاني ندوم وثاني دونه لأن منشأ سيتي في الأول إلى تخبره لأن منشأ سيتي ذكر إلى تدرنوالي في الأول فأول مثال كي نفس اجتماع الكلمات نفس جمع الكلمات وده شلور كلمة جمع دي متجانس الحروف وفي ثاني اجتماع حروف منها أبدوم كي اجتماع الحروف ده منها د کلمتینونه منها زمين هو کلمات تراجع کلمات په اسم صریح سره ډېرې کلمې دي اجتماع الکلمات اول کې په دا دوم کې به اجتماع د حروف منها من الکلمتين دوه کلمې به دي بیا ډېرې خونه دي کنه امدح دوه راغلي دوه کلمې په دوه کلمو کې حروف جمع دي نو عبارت په سنت استخدام محمود کلماتونه په اسم صریح کې کلمات مراد دي اول مثال کې کلمات دي کنه چلو ادوم کې به اجتماع د حروف د مینا کلماتونه نه کلمتینونه لکه په دې دوم مثال کې خو دوه کلمې دي کنه دا هم دا خو نو ضمیر کې به دوه کلمې مرادات من ځکه هم الکتریکل ګرامري پیلاوي په اول مثال کې نفس جمع د کلمات چلورو ده چې متجانس الحروف دي یو غوندي حروف دي کبر کر قرب کبر قرب دا ټن او په ثاني اجتماع حروف په دوم مثال کې جمع د حروف ده منها د کلمتینونه وهو في تكرير امدحه الصرف جمع دي حروف نه ده اجتماع دي حروف ده چې هي ده خو حال كونها واقعه في تكرير امدحه په دې حال کې چې دا جمع دي ها دا موجوده په تکرار دي امدحه کې واقع یعنی هي سره د تکرار صرف هي نه نو تفتزانی پر دو ګران عبارت ویله و فی ثاني اجتماع حروف منه و فی تکریر امدحه خدا سی به ویله چې اجتماع الحرفان مع تکرار بس دا عبارت ویله
دا وایي و فی ثانی اجتماع حروف په دوم کې جمع د حروف ده مینا د کلمتین نه حال کون دی کې چې دا واقعي په تقریر د امدحو کې چې واغلی نو دا مقصد ته کنه چې حیا دي سره د تکرار د امدحونه یعنی حیه مکرر بزمان حیه خو چې مکرر دی واخلي دو ویری واخلي د پس منشه دي ذکر ده په فعلو کنه حیه مکرر فزای نتیجه وته چې حیه صرف نه چې مکرر واخلي دون مجرد الجمع ور خپل وای نه مجرد نه خالی جمع بین الحاء والهاء چې حیا هي جمع دي یکوي فی تنزیل خالی حیه چې تکرار نه تا قرآن دې مشان کې واقع دي مثل فسبحه الله سبحانه فرمای فسبحه نو ګوره فسبحه کې خاها جمع دي دا غیر فصیح نه فلا يصح القول نو دا خبره دې څوک نه کوي نه صحیح کېږي دا وینا لأن مثل هذا الشكل مخل بالفساد چې مثل دې شکل چې صرف حیا هي داخل الفساد تور کې هلکه دا فساد خلل تور کې دا فسبحه کې به غیر فساد راغلی هلکه فسبحه قرآن کې دا غیر فصیح نه فصیح نو فلا يصح القول دا خبر دې څوک نه کوي چې معنی مثل هذا شکل چې مثل دغه شکل چې حیا هي صرف تکرار نه علاوه مخل بالفساد داخل الفساد تو کې دې ته ورته خالی هي نه ورته هي مع التکرار تو فهمو کنه امدح خالی هي او تسبیح کې دا غیر فصیح قرآن کې راوړي فصیح ذکر صاحب اسماعیل بن عباد انه انشد هذه القصيده بحضرة الاستاذ ابن العميد فلما بلغ هذا البيت قال الاستاذ هل تعرف فيه شيء من الهجنه؟ قال نعم. ودا دې پر واقعیا ذکر کړي چې دا امدح چې دا د دې کې دا هي سره د تکرار نه چوالي دا علت چې کله دا مخل د فصاحت دې پر تایید نشي اصل کې دا څل وسه چې صاحب اسماعیل ابن عباد دا قصیده ویله په قصیده کې دا شعر و کریم متا امدح والورامي قصیده خو ډیرو شعرونو ته وایي چې ډیر جمعي نو په کې دا شعر ویله و دا استاد ویله دا په استاد مشهور صاحب باندې مشهور اسماعیل ابن عباد دا په صاحب مشهور دا اسماعیل ابن عباد ادیب عربیت کې ماهر چې دا قصیده ویله کنه اوس استاد ته پیښ کړه استاد چې ابن العمید چې استاد ته پیښ کړه اوس استاد ته وایي دا قصیده ورته اوري دا اسماعیل ورته اوري چې اسماعیل قصیده وایي دغه ته په ورسره کریم متا امدح والورامي فاذا معلوم تو وحدي اوس استاد ته ای استاد ابن العمید اسماعیل ته وایي چې اسماعیل شاګرد وایي ته دې کې هوجنا پیژنې په دغه شعر کې هوجنا عیب پیژنې په دې شعر کې نو هغه ته شاګرد اسماعیل چې پیژنې چې څه چې دا تمام مدح اللهم سره مقابل کړی ده کریم متا امدح والورامي واذا معلوم تو مدح په مقابل کې من لوم میرا ده ادا څه نه و پکار چې مدح په مقابل کې زم راځي یا حاجوا لوم نه راځي اما د مدح مقابل کې څه ویل ده لوم میرا ده دا یو عیب شعر کې استاد ته ابن العمید چې اسماعیل دین علاوه می مراد ده بل څه نقصان کې پیژنې بل څه نو شاګرد ته اسماعیل چې نه بل خو نو سمرمل او ته چې دا حیا هي د مکرر ویلي دا حیا امدح دا حیا چې دا سره د تکرار دا شی من الهجنه دا یو عیب ده او دې سره بد ښکاري معنا دا غیر فصیح ټکی دی دا ویلي یو چې بس صحیح دی دا ګوري فلا ذکر صاحب اسماعیل بن عباد ذکر کا صاحب اسماعیل بن عباد انه انشد دا ذکر کړی دا کیسه چې انه انشد هذه القصيده انه زمید د تراجه ده چې ما دا قصیده جوړه کړه د حضرت الاستاد په دربار د استاد ابن عمید کې مې وتړله فلما بلا هذا البيت کله چې زه دې بیت ته ورسېدم بلا زمید جان تراجه ده اسم ظاهر ده غایب ده اسماعیل په اسم ظاهر سره شیخ غایب ذکر کړي فلما بلا چې زه دې بیت ته ورسېدم قال له الاستاد استاد ته ویل هل تعرف في شيء من الهجنه چې دې کې پیژنې چې شی عیب نه قال نعم چې جاو دا کې عیب شته مقابله المدح باللوم دلته مې مدح مقابل کې د لوم سره وانما يقابل بالذم والهجاء حالانکه مدح مقابل د چا ګرځي د زم یا د هجوي مدح من شي صفات زم من بد صفات هجوي من بد صفات فقال له الاستاذ استاذ تیرا غیر هذا ولي دین علاوه من مراد ده سره زم مدح نه ته فهمم بل شي ته ګوره فقال صاحب شاګرد ته صاحب اسماعیل چې لا ادري غیر ذلك استاذ دین علاوه خو نه په فقال الاستاذ استاذ ته هذا التفريد في امدحه
مع الجمع بین الحاء والها دا تکرار په امدحو کې دا سره د جمع بین الحاء والها یعنی هي جمع دي سره د تکرار بس دا هي جمع دي سره د تکرار شا وما من حروف الخلق هذا هي الحروف الكيدي خارج عن حد الاعتدال هي چې سره د تکرار نه واغلي دا خارج د اعتدال نه دا دوم صفت یو صفت دا ویل کنه چې هذا التکریر فی امدحو مع الجمع بین الحاء والها دا جمع د هي سره د تکرار نه خارج عن حد الاعتدال دا حد اعتدال نه وتلی نافر کل التنافر دا متنافر په کامل تنافر سره فاسنا علی صاحب نو استاد شاګرد ته د صاحب اسماعیل یو استاد ته چې استاد ډېر قیمتي خبر دی ماته و تاکید اوس په پیارو کنه اوس یې ته ویلو کنه چې کلام چې کله غیر فتح ګرځي هغه کې عیبونه وي کله ماده کې عیبي کله هيئت کې عیبي کله دلالت علی المعنى کې عیبي کله هيئت کې عیبي د ترکیب کې عیبي هغه ته ویل فذوف اتذوف تعلیف وایي یعنی عام جمهور ترکیب نه بل ترکیبي کله ماده کې نو کسي ماده کې عیبي و تنافر آی تنافر څه ده چې دا چې کلمات جمع سلی سوټي جمع سلی چې وایي سره نه مخاطب په دماغ باندې زور راولي په ژبه باندې بل نقصان دا د فساد فی کلام کې چې دلالت علی المعنى واضح نه وي کیفیت دلالت آنی واضح و تاکید دا تاکید وسط بیان اوس سوال نه جواب کوي چې لکه تاکید خو معنا مصدری ده تاکید تفعیل باب ده دا مصدری معنا ده ګرانواله دا معنا ده ګرانواله نو ګرانواله دا خو معنا ده عقلی ده په ظرف ذهن کې ده خارج چې سره وجود نشته انا دا د کلام صفاتونه ده انا فساد فی الکلام پر ادا مضیر ده ځکه فساد فی الکلام خلی چې ده الفاظ چې پروتي خلی چې خله ظرف خارج ده دا په ظرف الخارج کې ده دا کلام فصیح تاکید ګرانی ده نو ګرانی خو معنا عقلی ده ګرانواله پښتو چې معنا ده نو ګرانواله کوم ده بار چې تیرونی څه حسین چې دا ګرانواله ده یو مفهوم من المفهومات نو تاکید معنا عقلی ده په ظرف ذهن کې ده او فساد فی الکلام خلی کې ده خارج شاید نو تاکید څنګه د نقصان ورکړي دا څنګه عیب څه دا جواب ته چې تاکید مصدر مبني للمفعول کون الکلام معقدا کہ دل دی کلام دی مشکل نو دا کلام صفت ہے کہ دل دی کلام دی مشکل تو پیرو کنا کون الکلام معقدا کہ دل دی کلام دی مشکل دا ذات مال وصف سے کنا کہ دل دی کلام دا ذات کلام معقدا مشکل دا صفت ہے نو کلام مشکل مراد نو دام دی لفظ صفت ہے نو فصاحت الکلام دی لفظ صفت ہے نو دا ایک پر تاوان رسی کہ دا خارج چرا جی کلام پر صفت ہے کنا کہ دل دی کلام دی معقد هغه که تفسیر کوه وی تفسیر دا الله يكون الكلام ظاهر الدلالة على المراد شنی کلام ظاهر دلالت په معنا مراد په معنا مراد ظاهر دلالت نه کوي تاویلات په پکې کوي پہله کدا ظاهر دلالت ولې نه کوي و یا اسباب مخلی په لفظ کې یا اسباب مخلی په عقل کې دا اسباب پراته یا خو لفظ کې اسباب مخلی مراد ته خلل ورکړي اوس د ترکیبونه مبتدا اسمان چې پرته خبره په ځکه پروتي منځ کې بدل صفت موصوف ها فصلونه سره راغلي نو سره په ترکیب نه پیږي وش ترکیب باندې نه پیږي مثلا معنا نشي برابر نو دا اسباب مخلی په لفظ کې یا اسباب مخلی عند العقل عقل خاطر اسباب مخلی جمعي مغیل وجه نه دی ګران لګي وګوره په خپل ته لخلل واقع اما فی النظم